ډېر زیات ظلم شوی قسم د الله په ذات دا واقعه چې زه بیانوم نشم بیانولی کتاب کې کتل هم راته ګراني په تاریخ کې دومره لویه واقعه د کربلا واقعه ده حسنین کریمین او بیا دغه واقعه د کربلا عزوی مسانحه د دې عاشوري په 10 تاریخ باندې راغلی علما کرام منع کوي وي دې ورځ باندې دا تاریخات ډېر مه بیانوئ ځکه چې بیا به خلک ماتمونه او نورې قصې کوي لکه شیعګان چې بیان هغوی د دې باقاعده پابندي کوي تورې جامې اچولي ځانونه وخي خبرې نه کوي او نورې کسې پکې کوي لہذا په دې باندې علما د دې پابندي کوي خو ډېره لویه د ظلم انتها تکه توره شپه تېره شوې دغه ورځ دومره لویه د ظلم ورځ تېره شوې ده چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نیازبین نوسی حضرت حسین رضی الله عنه د کوفې ته راوغوښته په دوکه باندې کوفې ته راغوښتي و او په کوفه کې دی مبارک شهید که سر مبارک دی جدا که سر یې پرې کړی و د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نوسي نه حضرت حسین رضی الله عنه نه سر یې پرې که او هغه سر یې راواغسته په یوه کاسه کې یو خانک کې راوړه عبید الله ابن زیاد هغه گورنر د کوفې هغه ته په تحفه کې پیش کړ وی دا والا دسته ډالۍ شو تحفه شو دی په کرسۍ د پاسه ناست دی او چوکه ورسره ده او هغه چوکه یې راواغسته هغه نیازبین سر د حضرت حسین رضی الله عنه به په چوکه باندې وهه او د حسین رضی الله عنه خو حسن مشهور چې دی ډېر ښایسته و پیغمبر نوسی ډېر زیات نیازبینو ډېر ښکلی حسینو نو عبید الله ابن زیاد به په چوکه باندې ولا دا سر داسې وو او دا شونډې به وله والې وی خلکو به وی چې دا ښایسته دی هغه ښایسته دا دی دومره د ظلم انتها شوي یو صحابي وي دغه وخت کې زه ناستم وی زه ته پاڅېدم وی ما ورته وی چې عبید الله ابن زیاده زما د الله په ذات قسم وي ما رسول الله علیه الصلاة والسلام په دې سترګو باندې لیدلی دی چې رسول الله علیه السلام دغه مبارکې شونډې ښکل کړي دي نن یې ته په چوکه باندې وښې زه یم دا څنګه لاسونه چې د رسول الله علیه السلام نوسو ته تلل د هغې نه سر کټ کېده حضرت حسن رضی الله عنه له زهر ورکړي او دا دومره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ګرانو دومره نیازبینو یو ځل پیغمبر علیه السلام په منبر باندې تشریف فرما دی بیان کوي تقریر کوي صحابو ته او دا دواړه رالل مسجد نبوي ته رادن نشو حسنین حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهما دواړه رادن نشو نو د نورې د خپې مبارکې وسوځولې ځمکه ګرمه وه نو دوی داسې ټوپونه شروع کړه نو رسول الله علیه السلام تقریر بند که بیان پرېښو او ورمنډې کړې دوانې ذات راغاړې بستل وی الله تعالی رښتیا ویلي چې انما اموالکم و اولادکم فتنه دومره رسول الله ته ګرانو پیغمبر علیه السلام چې به کله مونځ کو که نه کله چې به یې مونځ کو نو دا مبارک برالل حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنه رسول الله مبارک ته به دې اوږو ته وروختل د پاسه به پې ناستو یو روایت کې تر دې پورې راځي چې رسول الله علیه السلام به سر نه راوچتو هسې نه زه سجدې نه سر اوچت کړم دا را پرې نه وځي خوږ نه شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام به مونځ کو دی به د خپو مبارکو کې به داسې وتل راوتل ماشومانو که نه ګرځېدل به لوبې به یې کولې رسول الله علیه السلام ته ډېر ګرانو ډېره مینه یې وه ورسره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وفات نه پس حضرت عمر رضی الله عنه راغی منبر باندې کېناست او بیان یې کو حضرت حسن صاحب راغی ورته وی شابه راکوشه دا خو زما د بابا منبر زما د بابا د منبر نه راکوشه ستا د بابا خدا نه دی حضرت عمر خلیفه د امیر المؤمنین دی د منبر نه راکوش شو او ولاړ دی صحابه ورته وی امیر المؤمنین خیر دی دا ماشوم دی دا نه پوهېږي دا ماشوم دی دا نه مه خفه کېږه حضرت عمر صاحب ورته وی نه که نه دی رښتیا وی د ده دا خبره صحیح ده دا په حقیقت کې د ده د بابا منبر دی
رسول الله علیه السلام د بابا او د رسول الله علیه السلام نو سه دی د زما د بابا منبر نه دی زه نشم کېناستی د اجازت نه بغیر بیا ورته حضرت حسن صاحب اجازت وکړو وی امیر المؤمنین شابه کېنه دی منبر باندې وی ستا اجازت دی ستا اذن دی کېنه وی کېنه بیا راغی کېناستو بیان یې کوو دغه نیازبین مبارک حسنین دغه عظیم شخصیات د دې میاشتې په 10 تاریخ په هغه سیاه ترین تکه توره ورځ هغه عظیمه د ظلم د انتحار ورځ په کربلا کې د عاشوري په ورځ باندې شهیدان شوي یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه روان دی ماشومانو منډه کړې هله وی امیر المؤمنین راغی هله وی عمر صاحب راغی جلالي شخصیت ماشومان بم تیارېدل ټول منډه کړې حضرت حسن صاحب ودرېده وړو ته وی ولې تختې تاسو ولې منډې وخې وی عمر صاحب راغی وی راضي به کنه عمر څه ته وی ای خو زمون غلام دی غلام تاسو داغه نه تختې حضرت عمر رضی الله عنه دا خبرې واورېدې د حضرت حسن صاحب او راغی ورته وی حسن تاسو ویلې د چا نو سيو کنه ډېر بهادرو دغه بهادر پیغمبر نو سي دی ډېر زړور او بهادر دی ورته وی امیر المؤمنین د ماشومانو منډې وهل ستانه یریدل او ما وته چې تختې وا عمر څوک دی خدا زمون غلام دی زمون خادم دی ولې د نه یریږي ولې تختې ماشومان می ډاډه کول حضرت عمر سی وی دا خبره بیا وکړه نو هغه بیا وکړه ورته وی یو ځل بیا وکړه نو بیا یې وکړه حضرت علی صاحب پر راغی وی عمر صاحب دا څه کوي دا خو ماشوم دی نه پوهېږي دا ورکوټی دی خیر دی که ده دا خبره وکړه د ده په خبره باندې مه خفه کېږه حضرت عمر صاحب ورته وی نه د ده په خبره خفه نه یم حضرت حسن صاحب وی چې عمر صاحب زمون غلام دی په حقیقت کې زه د دوی غلام یم خو د دې خبرې مال لیکل تی والی او زه چې کله وفات شم دغه لیکل به ما سره قبر کې کېدی ما نه چې فرشتې تپوس کوي چې من ربک من نبیک وما دینک رب دې څوک دی په کوم دین باندې وي پیغمبر دې څوک دی نو زه به ورته هغه لیکل راښکاره کړم چې ما نه تپوس مه کوئ زما په ځای زما آقا د حضرت حسن نه تپوس وکئ زه د حضرت حسن صاحب غلام راغلی یم ما نه ولې تپوس کوئ زه د پیغمبر علیه السلام د نوسي د هغه د خاندان غلام یم د هغه سپاهي یم د هغه خادم یم ما نه تپوسونه مه کوئ زما وروڼو دغه عظیم حسنین کریمین او په دغه ورځ د عاشورې د محرم په 10 تاریخ باندې دغه مبارک شهیدان شوي دي ډېر زیات ظلم شوی قسم د الله په ذات دا واقعه چې زه بیانوم نشم بیانولی کتاب کې کتل هم راته ګراني په تاریخ کې دومره لوی ظلم چرته نه دی شوی خو لیکن په دې ورځ باندې علما منع کوي چې دا به نه بیانوي ځکه بیا به د خلک رواجونه جوړ کړي او رسمونه به جوړ کړي او بیا به لګیایي په دې ورځ باندې به دا کهانې د کربلا واقعې دا بعضې زنانه د بوډېګانې بیانوي او بعضې کسان دې ورځې ته بیا سپک ګوري